په 27/9/68 کې په پاک آرمي کې भर्ती شوم او ایبټ آباد ته لاړو. په ایبټ آباد کې ټریننګ وکړو. د ټریننګ نه بعد بیا هلته کې 30 FF ودرېدلې وه چې په چوټۍ رالو او واپس لاړو. بیا هغې ته موږ بڼ شوي هغې ته لاړو 30 FF ته. او 30 FF بیا دغه ځګي نه کراچۍ ته لاړه او بیا په کراچۍ کې هلته کې بیا وو دغه ځګي نه بیا موږ په 1971 کې چې دی نو هغه بنګال ته لاړو. زموږ یونټه لاړه بنګال ته. بنګال ته لاړو. د بنګال کې بیا موږ وو هلته کې بیا غټ جنګ د شروع کېدو پورې هلته کې وو او بیا په آخر کې موږ دغه دی د قیدیان شو او په هغه وخت کې موږ په سیلټ کې وو او دغه ځای کې بیا موږ شیلانګ ته لاړو. د شیلانګ نه بیا موږ اګرې ته بوتلو او په اګره کې په یو ځای کې وو. بیا دغه ځای کې بل ځای کې تر هغو نه پیره برګر شوړی وه کیمپ یې جوړ کړی وه. کیمپ ته لاړو. کیمپ نمبر 43 ته په هغې کې موږ 2 کاله تېر کړو. هغه ځای کې موږ بیا زموږ چې ازادي وشوه واپس راتلو نو غالبا د اختر ورځ وه او واګه ته رالو. د واګې نه بیا واپس دغه ته رالو. یونټه زما 30 FF وه. په دې کې ټول ینګ هلکانو زاړه کاسر یې واپس کړي وو. د جنګ په دوران کې به دا داسې ورلکېده چې زموږ د ټولو د زیات شهیدان کم از کم 158 156 زموږ شهیدان دي د بنګال په جنګ کې. په ډلۍ کې زموږ زیاته جګړه په ډلۍ کې شوې ده. اوس زموږ دغه یونټ نوم هم ډلۍ ټایګر دی. نو هغه ډلۍ کې زموږ څه 95 شهیدان خو زموږ په دغه ځای کې په یوه نیمه میاشت کې وو. شولته یو پوسټ و ساعت به موږ اخیسته ماښام بیا رانه بیرته واخیسته. شپه باندې چې شیخ مجیب الرحمن یې نیولی موږ ډاکه په ایرپورټ باندې په 5-6 بجو ټایم کې کوز شو. چونکې موږ په لارې باندې سټی نه ده کړې. زموږ سره وسله راسوله ټولې پلټنې. نو موږ مسلسل روان وو. په لارې باندې اکسیجن هم کم شو. بیا اکسیجن هم را پرېښودو. بیا خیر د حالات ټیک شو او دا ځای نه چې موږ کوز شو ځای په ځای باندې ټک ټوک کېده. بیا موږ هلته کیو چې په هغه ځای کې موږ ته هغه دی هلته 13 FF په ډاکه ایرپورټ باندې د هغو ډیپټي وه نور اصحاب په زګونو باندې. نو هغه ډیپټي بیا موږ ته میلاو شو. هغه لاړه چې د محاذ طرف ته. بیا په هغه ځای کې موږ هلته چودیپور یو قلعه وه چې د چودیپور یو کور غټ د هندو دا نه 25 کیلومتر لرې و د ډاکې نه. په هغې کې د ایست بنګال رجمنټ یعنې برګیډ یا څه پوځ څېره د هغو نه ګاډي ماډي پاتې شوي بسترې سامانونه هم پاتې وو. مخکې زموږ د چا قبضه کړی وه او بیا ته تتلي بیا لاړو. موږ هلته کې یو څو ورځې تېرې کړې. هلته بیا غزیپور فیکټري وه هغه موږ قابو کړه. چاینه وسله پکې جوړېده. په هغه دوران کې بیا یو ورځ داسې شی وشو چې هغه دی زموږ میجر صاحب میجر ارشد زموږ د کمانډر و زه د هغه رنر وم. نو ما ته ویره تیار شو ځو دغه ته د شیخ مجیب الرحمن کور ته ځو. زموږ د مخکې د بلوچ یا پنجاب والا ګاډ و نو په هغوی ډېره سختي کړې وه. خو بیا چې زموږ ګاډ ورغلی و نو هغو ورسره نرمي کړې وه ډېره. نو میجر صاحب زه وم ولاړو موږ چې هلته کې موږ ورغلو نو هغه دا شیخ حسینه واجد چې وزده دا یوه بله خور یې وه واړه وه نور زامن یې شیخ مجیب و ښځه یې وه. دا ټول موږ له راووتو. اول ته زموږ نایب صاحب و زما خو نوم یېر دی ګاډ کمانډر. نو هغه ته میجر صاحب ورته وویله چې یاره ته دلته کې په دوی باندې سختي مختي ونه کړې او دا خو اصل څه دغه دي څه خاص دغه دې مه کوه خیر کوه. نو هغه ویله مخکینو خلکو سختي کړې او زه بالکل سختي نه کوم. په ټانګه کې ځي هغه زموږ ته چکر یې لګوي او بیا بېرته راځي. د شیخ مجیب الرحمن ورور و هغه به هغه بوتله را بوتله. زما د برتي کېدو نه واله د قید کېدو او بیا د جنګ او د هغې نه بعد کور ته د راتلو پورې دا ټوله کهاني په دې کتاب کې ما په 36-37 صفحو کې دا دغه کړې ده او دا زما کهاني ده دا ما لیکلې ده چې زموږ د پنشنیرو چې دی نو حالات ښه نه دي. دا زمونږ چې کوم هغه شی دی هغه موږ ته نه میلاویږي او نه ما پسې کاغذ د پنشن راغلی یم د اوسه پورې چېرته راغلی چې ستا ټایم پوره شو 2021 کې زما پوره شوی دی. نو هله ډبل کېده خو لا په تندر ورسره په 1000 روپۍ اضافه پکې کړله او 55,000 ایرې رالېږلی دی او بیا به لا چې بیا به کله کېږي پته یې نه لګي. نو دا زموږ دا دی چې اوس 74-75 په دې کې تقریبا په دې منډو تنډو باندې زما 20-25,000 روپۍ ولګېدې. کله یې بټ آباد ته ځه او کله یې سولجربوټ ته منډه وهه او کله جیپور ته منډه وهه. نو دا سیستم زموږ د پنشن چې ټیک شي دا به ډېره غټه مهرباني